الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا شريك له ولا نظير له ولا معين له ثم نشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله الى كافه للناس بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله مع المحسنين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك زواج الاحترام دوستان مشران پدې آیت مبارکه کې الله رب العزت ډېر لوی او عظیم شان کامیابی وعده فرمایلی ده او د هغې لوی او عظیم شان خبرې د حاصلولو طریقه الله رب العزت دې آیت مبارکه کې د دې د اهمیت په پیژندلو لپاره او د دې د حاصلولو لپاره لومړی زما عزتمنو د څلورو خبرو خیال ساتل انتهایي ضروري ده. په هغې کې لومړی خبره دا ده چې په دنیا کې د الله رب العزت په خزانو کې د ټولو نه قیمتي څیز چې کوم دی هغه هدایت دی. لکه څنګه تېرو جمعو کې موږ تاسو واورېدل چې د دې هدایت لپاره الله رب العزت د دنیا ته پیغمبران راغلي او د هغوی د محنت میدان الله رب العزت د انسانانو قلوب یعنې زړونه وګورل چې بېلارې انسانان بې عقیدې انسانان او د الله نه ما سوا د الله د غیر عبادت کوونکي بندګان به الله طرف ته رابلل د هغوی
چې د انبیاء علیه السلام د انسانانو په زړونو باندې د غیرت مثال څنګه دی لکه یو زمیندار د خپل آمدن حاصلولو لپاره او د فصل تیارولو لپاره ړنبې هغه خپله ځمکه چې کوم دی هغه جوړوي د هغې نه وروسته بیا په هغې باندې کر کوي یعنې که د غنمو غواړي او که د وربشو غواړي او که دارنګې نور فصلونه د هغه منچاهت منفصل والا وي د هغې په مطابق چې کوم دی هغې ته ځمکه همواره کړي ګوډ پکې وکړي چاري پکې وکړي ځمکه برابر کړي بیا د هغې نه وروستو هغې خاورې ته هغې ځمکې ته چې کومه ځمکه هغه برابر کړي هغې ته تخم ګذار کړي چې د کوم فصل د هغه د زړه مرضي وي د هغې مطابق چې کوم دی هغه تخم هغې ځمکې ته ورګذار کړي او بیا د هغې اوبه خور کوي پالنه یې کوي خیال یې ساتي وخت په وخت باندې هغې ته سره ورکوي سپرې پې کوي مثال دنیا طریقې دي د هغې د سنباله د هغې نه وروسته بیا په هغې ځمکه باندې د هغې فصل چې کوم دی هغه رازرغون شي لوی شي تیار شي برابر شي او د دې زمیندار چې کوم مقصد وي په هغه مقصد کې هغه زمیندار کامیاب شي نو د یو فصل تیارۍ لپاره یو زمیندار څومره محنت څومره کوشش څومره سعی څومره هلې ځلې کوي نو د یو انسان د هدایت لپاره به یو پیغمبر څومره محنت کوو څومره کوشش به یې کوو څومره ځان به یې کړو د الله نه به یې د هغه لپاره غوښتنه کوله او د الله نه به یې د هغه لپاره د قبولیت غوښتنه کوله او د هغه تعلق به د الله سره جوړو او د الله چې څومره غیر دی د هغې نه به یې د هغه تعلق کټ کړو د انبیاء علیه السلام په قوم کې او په امت کې چې کوم دی د دې خبرې محنت نو چې بیا به په هغې کې هغه انسان د الله په ذات صفات باندې ایمان راوړو د الله رب العزت د هغه وخت د پیغمبر خبره به یې ومنله او په هغه باندې به ایمان راوړو الله رب العزت په هغه ته هدایت ورکړو الله به هغه کامیاب کړو او د دواړو جهانو د کامیابۍ وعده الله د هغه سره کړې دغه شان زما عزتمنو د الله په خزانو کې چې موږ او تاسو ته څه ښکاري په نظر باندې موږ او تاسو ته څه ښکاري یا نه ښکاري د دې تمام څیزونو نه د الله په نیز باندې قیمتي څه شي کوم دی هغه هدایت دی چې هدایت دا هر چا ته نه میلاویږي کچره دا دیو نبی په اختیار کې وي یا دیو انسان په اختیار کې وي نو قران کریم کې الله رب العزت دا فرمایلا انک لا تهدی من احببت ولكن الله يهدي من يشاء چې ای زما محبوبا ته په خپل مرزي باندې په خپل چاہت باندې او په خپل رضا باندې او په خپل د زړه په مرزي باندې چې کوم دی چاته هدایت نشي کولای نبی علیہ السلام ما په 13 جمعه باندې عرض کړو
چې دیارلس کاله د مکې په زندګۍ کې محنت وکړو، خواري وکړله، هلې ځلې وکړلې، انسانان یې الله طرف ته راوبلل، د انسانانو تعلق د الله سره جوړول وغوښتل، تر دې چې د یو یو انسان دپاره څومره محنتونه وکړل، کوششونه وکړل، دعاګانې وغوښتلې چې د چا په قسمت کې الله هدایت کېښودی و، الله هغه ته هدایت ورکړو، او چې د چا په قسمت کې الله هدایت نه و کېښودی، هغه د هدایت نه الله محروم کړو. د نبي علیه السلام خپل تره ابو طالب هدایت په قسمت کې نه و. ما مخکې عرض کړی و چې د نبي علیه السلام به ډېر زیات خیال ساتو، قدر به یې کوو، عزت به یې کوو، د نبي علیه السلام مرسته به یې کوله، د نبي علیه السلام مدد او نصرت به یې کوو دعوت په کار کې. د کافرانو نه به یې بچ بچاو راوسته د هغه، لیکن چې کله د دنیا نه رخصتېدو نو نبی علیه السلام ورته ارشاد وفرمایل چې زما تره دا کلمه ووایه چې الله ته کامیاب کړي او الله تا ته هدایت درکړي. هغه داسې متکبرانه زندګۍ والا خلک وو چې جواب د هغه څه علماو نقل کړي دي چې نبي علیه السلام ته یې وویل چې زما وراره زه دا کلمه نه شم ویلی. ویې ولې؟ ویې ځکه نه شم ویلی که چېرې ما د مرګ په وخت باندې دا کلمه وویله نو د قریشو سرداران، د مکې وډېرګان، د مکې دا خلک او د مکې سرداران به چې کوم دی ما ته وایي چې دا ابو طالب د مرګ د خوف نه چې کوم دی دا کلمه وویله او دی د مرګ نه ویېرېد او د خپل وراره دین چې کوم دی قبول کړو. یعنې دومره جهل، دومره سخوالی. بیا نبی علیه السلام ورته ارشاد فرمایي چې ښه علل اعلان دا کلمه نه وایي نو زما په دې غوږ کې ووایه نقشه کې چې د قیامت په ورځ باندې ستا ګواهي ورکړم د الله په دربار کې چې آوې الله دا زما تره د مرګ په وخت کې چې کوم دی د ایمان راوړ او کلمه یې ویلې وه او دی د ایمان په حالت کې چې کوم دی د دنیا نه راغلی. ویې زه دا څنګه شم کولی؟ دا خلک په ما پورې خاندي، دا د مکې سرداران په ما پورې خاندي، دا د مکې او د قریشو لوی لوی متکبران او لوی لوی جاهلان چې کوم دی په ما پورې بیا خاندي چې ابو طالب چې کوم دی د مرګ نه ویېرېدو او په پټه باندې چې کوم دی کلمه وویله او د دنیا نه ایمان ځان سره راوړو. زه داسې شم نو عزتمندو هدایت د الله په لاس کې دی. ځکه قرآن کریم کې الله فرمایي انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء، چې الله نه چا نه غوښتی نه ولی هغه هدایت چاله ورکولی شي او نه پیغمبر هغه هدایت چاله ورکولی شي. پیغمبر مکلف دی د محنت، ولی مکلف دی د محنت، عالم مکلف دی د محنت، یو دیندار انسان مکلف دی د محنت، لیکن هدایت د هغه په لاس کې نشته. هدایت د الله د خزانو یو بهترین او انمول ترین تحفه ده چې دا صرف د الله په لاس کې ده. حضرت بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ مثال میں متفق وړاندې دي. بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ غلام ابن غلام دی، پر رنگ باندې تور دی، لیکن چې د الله د طرف د هدایت فیصله وشوله بیا د هغه د منې دپاره د هغه آقا او د هغه مالک
د مکی سردارانو د مکی وډیرګانو او د مکی لوی خلکو چې کوم دي هغه باندې ظلم ستم وکړو غرونه په د ظلم ستم را گزار کړل سخت سزاګانې ولور کړې لیکن د هدایت نشي کوم دی وانه ذکر د هدایت ډایرکټ تعلق د الله سره دی او الله دا د هدایت فیصله کړی و سلمان فارسی څومره لوی شخصیت دی د خپل زمانه داسې یو انسان علماء لیکلي دي د فارس اوسیدونکي چې د 100 درهم باندې یو جوړه چې کوم دی د ورځې نوې اچوله لیکن چې کله داغه د هدایت فیصله الله وکړه هغه هر څه به قربان کړل ظلم او ستم به وشو سخت په راغی لیکن داغه فیصله د الله په دربار کې د هدایت شوی و نو هغه سخت ته غاړه کې خوله هغه مصیبتونو ته غاړه کې خوله هغه تکلیفونو ته غاړه کې خوله لیکن د هدایت په لار کې چې کوم څه زړه داغه د پاره رکاوټ راغلی دا هغه مقابله وکړه الله رب العزت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ دا کې زمای عزت مندو ابو جهل موږ تاسو کوم دی ډېر خپې جن چې نبی عليه الصلاه والسلام سره قریبي رشتہ او رشتہ وقتاً با نبی علیہ الصلوۃ والسلام داغه ته د هدایت لپاره او داغه ته کوم دی د اسلام پیشکش کړو علماء واقعاتو کې لیکلي دي یو ورځ دینا جوړو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا سنت طریقه وا چې څوک پنا جوړو اگر کافر بوله نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام داغه تپوس له عیادت لوي د خپل دوستانو ته وی چې نن په بده راځي زما عیادت لازم تپوس لا زما خبرګری لا وګوره چې زو سره سکو یو کنده یو کناستا او دا غي د پاسه چې کوم دی واخوا واچول چې دې په بده لا باندې راځي زما تپوس او دې ورته ورورځي خو به ماته شي بس خدای به دې خلاص دا خپل سوچ دا لیکن هغه دا نه پتا چې د دې کاروای اطلاع الله رب العزت د وحی په ذریعہ باندې خپل محبوب ته فرمایلی هغه ته اطلاع شوی دا الله تعالی جبرئیل علیه السلام په واسطه سره چې کوم دی دا اطلاع ورکړی و چې محبوبا تو په دا ابو جهل عیادت لذیذ واغه دا منصوبه جوړه کړې ده او په سوجه باندې کوم دی هغه عیادت هغه تاسو کوم دی هغه منتوي شو فرمایي چې بعض علماء لیکلي چې دا غزې کول نبی عليه السلام راغی چې په کوم ځای کې ابو جهل کنده کنستیوا دا غزې پورې د الله محبوب راورسېدو لیکن چې کله وحی ورته وشولا را واپس شو وې دی ابو جهل پس رامن دې چې چل روانه زما تاسو نه راځي فرمایي چې د عقل الله په دغه وخت کې کوم دی واغسو دی عقل دې تو گزار په خپل احکام نو دا الله د محبوب دا حضرت د الله محبوب چې کوم دی ابو جهل ته د اسلام پیشکش کو د اسلام رڼا به ورته بیانولا اسلام طرف ته به ورته دعوت ورکاو سو پیری وسونو کرتو پیری چې کوم دی نبی عليه السلام داغه ته اسلام دعوت ورکړي لیکن چې هدایت دغه قسمت کې نو هدایت دغه قسمت کې الله نو لیکلې نو دا پیغمبر چې کوم دی هغه دا خپل مهنت په دغه کې کوم دی هدایت نشو
مارستو چې هدایت د الله په خزانو کې یو بهترینه تحفه ده او دا الله هر چا له نه ورکوي چې چاته د دې ضرورت وي چاته الله وغواړي الله به هغه ته هدایت ورکوي. اوس په دې زمانه کې موږ تاسو وګورو او موږ تاسو چې کوم دې مشاهده وکړو دې خبرې یو سړی به ما ستا په نظر کې ډېر زیات لاندې ډېر زیات به چې کوم دی زما ستا په نظر کې هغه ښکته وي لیکن چې کله د هغه د هدایت فیصله الله وکړي بیا د دین لوی لوی کارونه چې کوم دی الله د هغه نه غواړي داسې داسې د دین کارونه چې زموږ او ستاسو په سوچ کې هم نه راځي زموږ او ستاسو په وهم ګمان کې هم نه راځي زموږ او ستاسو په دل او دماغ کې د هغې خیال هم نه راځي دا پلانې به باندې داسې لوی کار وکړي د هغې ډېر مثالونه زموږ په معاشره کې شته دي. نو نبی علیه السلام ابو جهل ته په څو کاله باندې دعوت ورکو او ما مخکې عرض کړی یو ځای چې دا یو داسې شپه وه چې هغه ډېره سخته شپه وه د باران د زلزل شپه وه نبی علیه السلام بیا هم دغه دروازې ته لاړ او دعوت یې ورله ورکړو وی محمد ابن عبدالله ما ته نه یې منع کړی چې زما دروازې له به نه راځي نبی علیه السلام ته ارشاد فرمایي الله تا ما ته د ورځې ویلي خو د شپې راغله وګورئ تورې شپې ته ګوره دې زلزل ته ګوره دې باران ته ګوره دې طوفان ته ګوره دې سیلۍ ته ګوره په څو کرته باندې ورله دعوت ورکړو لیکن الله د هغه د هدایت فیصله نه وکړې الله د هغه د هدایت فیصله نه وکړي په دنیا کې نو به د هدایت چې کوم د دنیا نه رخصت شو نو هدایت د الله په خزانو کې د ټولو نه بهترین انمولترین تحفه ده الله چې چاته وغواړي الله رب العزت په هدایت ورکړي دا د تیرو قومونو واقعات قرآن کریم کې الله ذکر کړي لکه د قارون واقعات دارنګي د سليمان عليه السلام د نبوت او د سلطنت واقعا یعنی د دې ټول واقعاتنا موږ او تاسو ته دا سبق ملایويږي چې انسان په دین کې څومره مهنت کوي نو قرآن کریم کې الله فرمایي ان الله لا یضيع اجر المحسنین الله رب العزت داسې مهنت کوونکو انسانانو محنت ضایع کوي نه او بل ځای کې الله فرمایي والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا چې څوک د دین لپاره محنت کوي مجاهده کوي کوشش کوي او په دې باندې یو دربل شي لنهدینهم سبلنا الله د یو لارې په باندې دوه باندې بشمیر لارې چې کوم دی په باندې د هدایت کولو بشمیر لارې د کامیابی په باندې الله کولو بشمار لارې الله رب العزت د لپاره د کامیابی کولو نو زما عزتمند دا وخت زموږ او تاسو چې څومره دین ته زموږ او تاسو ضرورت دی او د دین د لپاره چې کوم دی زموږ او تاسو ضرورت دی دومره ضرورت زما عزتمند د دنیا لپاره نشته او یقینا چې هر انسان په ژوند کې هر مسلمان په ژوند کې دا خواهش ساتي چې الله ماله کامیابی راکړي الله ما کامیاب کی الله ما د کامل مکمل هدایت راکړي الله ما د دنیا د معاملات نو ساتي او په خپل دین کې به کوم نه قبول کړي او خپل دین د لپاره قبول کړي په خپل لار کې او زما عزت مند دا یو داسې لار ده
چې دا د انبیاء علیه السلام لاره او په دې لار کې به هغه انسان قبليږي چې کوم انسان د ځان لپاره د الله نه سار او بیګا چې کوم دې هدایت غوښتنه کوي د الله نه ځان قبولواله غواړي هغه به الله قبول کړي موږ تاسو ګورو په دې دیندارۍ کې هغه خلک چې په جونګړو کې اوسېږي د اوسېدو لپاره سره کور نشتا په بدن باندې پورا کپڑا نشتا په خو باندې چې کوم دې کړه او بیزار نشتا لیکن چې په ژوندۍ کې دین دی الله هغه ته د دوړو جانو کامیابی اعلان کړی چې دا کامیاب دی په دنیا کې کامیاب دی او په آخرت کې کامیاب دی او د دې په مقابله کې بل انسان چې دا غسر علی شان بنگلا دا بلډینګ دی د ګرځېدو لپاره سره گاڑی دی د عیش او عشرت زندگی دا مال بینک بینس دی جائیداد دی لیکن په زندګۍ کې دین نشتا دا د دنیا اگر چې مالدار دی دا د آخرت په اعتبار سره فقیر انسان نو دا شذونه د کامیابی معیار الله نه دی کې خو د کامیابی معیار صرف او صرف د الله دین دی کومو تاسو دا غواړو چې الله کامل مکمل اکمل دین زموږ په ژوندۍ کې راولي او موږ په دې دین باندې الله منور کړي لکه څنګه چې صحابه کرام په دې دین باندې الله منور کړي لکه څنګه چې الله تابعین په دې دین باندې منور کړي لکه څنګه چې الله رب العزت علما په دې دین باندې منور کړي دي او د دین رڼا دا مسنو دا چولې دا الله دا رڼا زمون سينو تم را واچي موږ نه الله د دین کار واخلي زما عزت پند بیا موږ په کور کې نه کیږو بیا موږ په کور کې نه کیږو بلکې د دې لپاره موږ د الله په لار کې وضو د الله په لار کې به وضو د خپل ژوندۍ دا ژوندۍ د الله ژوندۍ دا د الله امانت ته او د دې امانت نه بلک شان دي وخت موږ وباسو او دا به موږ الله لور کوو دا د الله امانت ته دا زندگی دا الله امانت ته ما او تا د څومره زندگی میلا شوې دا د الله امانت ته پدې کې موږ په خپل اختیار باندې تصرف نشو کولای پدې کې په خپل اختیار باندې موږ زندگی نشو تیرولای پدې کې په خپل اختیار باندې کوم دی یو کار موږ نشو کولای د دې ټول زندگی باندې الله زموږ مستعصم نه تاسو کوي نو خدای دا چې موږ او تاسو د دې زندگی نه په پیله فرصت کې لږ شان زندگی را واخلو الله له ورکو الله دې حواله کو چې اے الله دومره زندگی ته مال را کړی دا چې ستا په علم کې دا او زما په علم کې چې کومه زندگی دا ستا د علم دا غ زندگی له دومره زندگی ما را واغستله او طالب درکړل یا الله زما د زندگی قبول کړي نو ان شاء الله د دې لږ شان زندگی په برکت باندې با الله رب العزت دا الله په علم کې چې کومه زندگی دستا هغه به الله نورانی کی الله به ول خاصواله ورکی الله رب العزت په کوم د کامیابو ذریعہ وګرځي نو زما عزت مند دا د علماء او شب روز مهنت د علماء دا مهنت د بزرګانو دا مهنت د اولیاء دا مهنت د پیغمبرانو دا مهنت چې انسان تعلق د الله سره وشي چې موږ او تاسو 24 غنټې چې کوم د الله سره تعلق جوړ شي یو ورځ نه یو وخت نه یو ټیم نه یو ساعت نه بلکې 24 غنټې د الله سره زموږ تعلق جوړ شي په دې لپاره زما عزت مند چې موږ او تاسو لږ شان ژوندۍ فارغ کو او د الله په لار کې وځو دا دعوت عام انسانانو لپاره دا عام انسانانو لپاره دی دا دعوت د هر هغه مسلمان لپاره دی چې کوم مسلمان د کامیابی تصور ساتي او دی وایي زه کامیاب شمه ما په ژوندۍ کې دین راشي نو دین به زما عزت مندو د کور په ماحول کې ناراضي د کور په ماحول کې به دین ناراضي د دنیا په ماحول کې به دین ناراضي او د بازار په ماحول کې به دین ناراضي کې اوسړې وای چې نا بس زب خپل کور کې ناسي ما دا کامیابی په ماته میلاو شي زب د بازار په ژوندۍ کې اخته ما ماته دا کامیابی میلاو شي زبا د دنیا په ژوندۍ کې مشغول یم دا کامیابی په ماته میلاو شي ای خیال است و محال است و جنون دا وهم خیالی دا انسان
دوکا دا د شیطان دوکا دا بای دې دپاره به چې کوم دی موږ او تاسو د الله په لار کې وځو د الله په لار کې به چې کوم دی کم و بیش اوقات لګو دا دین به په خپله مې زده کوو بیا زما عزتمنو زموږ په ذمه باندې الله د دین خورول لیکلي دي زموږ په دین په زندګۍ کې چې کوم دی الله رب د دین خورول چې کوم دی دا لیکلي دي او موږ او تاسو به چې کوم دی د دین دا کار کوو هر بچی هر نارینا هر زنانا هر مشر هر کشر چې کوم دی د دې خبرې مکلف الله رب العزت جوړ کړی دی چې دی به په خپل دین زده کوي او بیا به هغه دین چې کوم دی د هغې خورول به په ده باندې ضروري لازمي الله رب العزت نه دعا ده الله رب العزت زموږ دا صحیح دا محنت په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځوي رب ذوالجلال دی د دنیا د حوادثو نه د دنیا د مشکلاتو نه زموږ او ستاسو حفاظت وکړي او الله رب العزت دی د زندګي زموږ او ستاسو په دین کې د تیرولو دپاره او په دین کې د جوړولو دپاره قبول او منظور وګرځوي او رب ذوالجلال دی د دې کلي بچی چې کوم دی په خپله لار کې قبول او منظور وګرځوي الله د ټوله کامیابي موږ تاسو له نارینه او زنانه راکړي او الله رب العزت دی موږ هغه ځای ته د دین د محنت دپاره ورسوي کوم ځای چې د دین ضرورت وي او خلکو ته ضرورت وي الله رب العزت زموږ دا محنت په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځوي سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین آمین برحمتک سنت